نن ټوله دنیا چې چا سره ملاویږي نو وي پریشان یم او چې څوک هم د دعا دپاره یو مسلمان ته وایي نو ډېر خلک په دې کې د پریشانۍ وایي چې یاره ډېره پریشانۍ دي راته چاته د بچو پریشانۍ وي بچي نافرمان دي بچی خبره نه مانی بچی ورته رانیغېږي چاته د لوڼو د طرف نه پریشانۍ دي چاته مالی پریشانۍ دي تنگ دسته دی او چانه خلکو پیسې قبضه کړي دي څوک په حرام خورۍ کې مبتلا دي چاته د ښځې پریشانۍ دي او ښځې ته د خاوند پریشانۍ دي چاته د ګاونډ پریشانۍ دي دې سره به څه کوو د دې علاج څه دی چې دا ټولې پریشانۍ ختم شي نو زمارونو یو خو دوه قسمه پریشانۍ دي یو خو دنیا کې چې سړی اوسېږي نو څه نه څه تکلیف خامخا دنیا کې که یو سړی یو باغ کري ځمکه خپله ده او دې په هغې کې یو باغ نال کوي نو دې سره هم تکلیفي دې تکلیف ته به دې غاړه ږدي دې به بخور کوي د دې باغ حفاظت به کوي د دارو درملو غم به وله کوي د شپې به هم دې پاسې چکر به لګوي څوک ته میوه نشو کوي مارغانو نه به هم ساتي نو دنیا کې چې خوشحالي کله هم سړي ته راځي او یو باغ نه میوه حاصله یا هر قسمه خوشحالي وي نو تکلیف په خامخی واحد جنت ته چې هغې کې تکلیف نشته لیکن یو هغه تکلیف دی هغه مصیبت ته چې سړی ډېر زیات پریشانه کی او ډېر خلک د هغې نه شکایت کوي صاحب بچي مې نافرمانه دي زه څوک یم زه خو د بچو د لاسه په ټینشن کې پروت یم د ښځې د لاسه ښځه خاوند یادوي ګاونډي یادوي دا ولې وروڼو مونږ الله یېر کړی دی او قرآن شریف کې الله پاک فرمائی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا چا چې زما د ذکر نه غفلت کو زه یېر کړم دنیا ته مخ کړه او ما ته شا کړه نو جون به وله تریخ کم تریخ دی به سارم خپی ماښام بم خپی د ده به کورم جون د پریشانۍ وي او بار بیم جون د پریشانۍ وي دی د دنیا جون تریخ دی او آخرت کې بسی ونحشره یوم القیامت اعما قیامت پر ورځ چې دی پاسوم او بیا حساب کتاب میدان ته را جمع کو نو دی به په سترګو ړوند دی ړوند قال لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا الله ړوند دی ولې را پاسولم دی میدان ته مې ړوند ولې بوځې زه خو په سترګو جوړومه الله وایي کذالک اتتک آیاتها فنسیتها تا له زما آیتونه راغلي او تا هېر کړي تا زما قرآن ته زما دین ته توجه نه وه کړې زه دې هېر کړی یم وکذلک الیوم تنسا نن زما نه هم هېرې د خدای یېره دا نه ده چې خدای په یاد کې نه دی نه نن تا سره زه د رحم څه معامله نشم کولی لوی مصیبت نن د الله د ذکر نه د غفلت موبایل دی خفه کېږئ ما دنیا نن په موبایل لګیا د سار چې پاسې ړومبې سترګې په موبایل لګي ماسخوتن چې وده کېږي په سینې موبایل پروت دی دفتر کې بابو صاحب موبایل افسر صاحب موبایل په لاره د ټریفک پولیس موبایل او په لارو کې خلک موبایل او دا ټچ موبایل او په هغې ټوله ورځ